أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون دیات کریمہ مقصود بیان و ادلال المومنین خباست د اهل کتاب ذکر کوي چې هغه بیلارې کول د مؤمنانو دي ودت طائفه خو ډلا من اهل الكتاب د کتاب د خاوندانو نه لو یدلونکم چې تاسو بیلارې کی وما یدلون ان بیلارې کوي الا انفسهم مگر ځانونه د دوی ولی لأن اسم ادلالهم علیهم ذکر گناہ د بلاری کول د مومنانو په دوی دا والمومنون لا یطیعونهم او مومنان تابعداری د دې کافرانو نه کوي به په دې ادلال کې مومنان خو تابعداری نه کوي چې ادلال کې دا غوي خبره ومني او بلاری مومنان خدا چې نه کوي خو چاغوی بیلاری تو کوشش کوي نه د دې ګناه د چا ده د اهل کتاب وما شرون بذلک دوی نه پوهیږي په دې خبره اے د کتاب خاوندانو تاسو ولې کفر کوئ پایاتونو د الله آیات الله نه څه مراد ده مصداق القرآن ته مراد ده چې مشتمل دی علی نعت محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صم په صفات مشتمل دی وانتم تشهدون او تاسو گواهی تشهدون معنا تعلمون تاسو پوهیږئ چې تشهدون په معنا د تعلمون سره شن تعلمون علم هم مفعولون غواړي هغه څه شو هغه پټ دي چنه حقا پوهیږئ وس دې سره بس د حق د باطل سره د دې ذکر کوي یا ال کتاب کتاب خواندانو لمتلبسون الحق ولی تاسو ګډوډوي حق د باطل سره بالتحریف او التزویر په تحریف او تزویر سره تحریف اړول د کلام د خپل معنا نه بل معنا او تزویر دروغ پکې ورنويستل زور دروغ ته وای تزویر دروغ جن کول د کلام وتکتمون الحق تاسو پټوي حق نه مراد شه دی نه ته نبی صلی الله علیه وسلم صفات وانتم تعلمون انه وقل تاسو پوهیږئ چې دا حق دی وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرا لعلهم يرجعون دیات مقصد دی بیانو لبس الحق بالباطل ګډوډول د حق د باطل سره هغه په دې طریقې سره چې مشرانو به کسرانو يهوديانو ته ویلي تاسو د ورځې په اوله کې ایمان راوړئ او چې مازیګر شنو بیرته کافران شي نو ضعیف مؤمنان چې هغه هم کافران شي وای به ګوره د عملیات ته واوړې دا راغلو چې ویل دل چې خن دي نو واوړې دل ته نو دا خ دین نه دی ملي نو پس خلک ذکر دا مليان دی وګوري راغله او دا کار یو که واپس لاړل دین معلومی کی چې دا دین صحیح نه دی وقالت طائفه ویل بیوډل من الكتاب د کتاب د خاوندانو نه اليهود لبعضهم بعض ته ویل امنو ایمان راوړی بالذي پاک کتاب انزل چې نازل شوی الذين امنوا پاکستان چې ایمان راوړی القران قران انزل الذي انزل مصداق قران دی وجه النهار د ورځې پاول ایسه کې اوله او اول نه تعبیر په وجهي سره زکه وجه هم ښکار دا د ورځې اول ټیم هم ښکار دی وغفروا کافران شی به پد ما انزل الى الذين امنوا باندې اخر او په اخر د ورځې لعلهم د دې لپاره چې د مؤمنان يرجون واپس یان دینم د دین د دینا ایس یقولون ذک دوی بوای ما رجا هؤلاء واپس نشدا کسانان هو د دې دین نه بعد د خود پس د داخله دل د دین په دې دین کې وهم اولو علم دا خوندان د علم دي دین ندی واپس شوی لا لعلمهم بطلان او مگر د دین چې دوی پوي کې په بطلان دا غیبانه پویا شو پوښتې مطلب باندې ذکر اوړې د چې دای په بطلان پویا شو
وقالو اذن وای دا يهوديان هم دارنګ دي کچران او تمسران وای ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم تاسو ایمان مراوړی مگر هغه چا باندې چې تاسو د دین سره موافقي هغه سړي باندې ایمان راوړی چې هغه تاسو د دین موافق قل ورته وایا ان الهدى یقینا کامل هدایت هو د الله هدایت ده موضوع محمول میں بدل کرنا ہم لے ولی رانا گئے گورے ہاں کامل ہدایت دا اللہ دے دا جملہ معترضہ دا ولا تؤمنو تاس ایمان مراوڑی الا لمن مگر پاچا تبع دینکم چستا سد دین تابیداری ایو تا حدم مثل ما اوتیتم تاسو یقین مکوئ پاغه چا چې ورکړل شي یو ته پشان داغي چې تاسو ته درکړل شوی دی پاغه یقین مکوئ او یو حاجوکم دې د پارا چاغي جګړو کی تاسو سره دربکم پنيز درب تاسو اسنه چې تاسو ورته وای چې تاسو په حق یو سبب درب دوړان دې درته وای چې وګورا دی مونږ ته ویلو چې تاسو په حق بیا بس کوي قیامت کې بدرته وای پوښي مطلب باندې ولا تؤمنوا تصدقوا تاسو تصدیق مکوئ الا لمن الا من لام زائده ده که ایمان په معنا د تصدیق سره شینو لام زائده ده او که ایمان په معنا د اقرار او اعتراف سره شیل کله رسته وای لا تقروا نو بیا لام زائده نه ده ځکه د اقرار په سله کې غلام راضی کنه د تصدیق په سله کې غلام نه راضی کنه البته چې تصدیق متضمن بل څه تعین بیا په کلام راضی زائد تبع معنا وافق موافق دینکم ستا الله تعالی وی قل لهم دیت و یا محمد ان الهدى هدى الله الذي والاسلام وما عداه ضلال والجمله اعتراض دا قل لهم ان الهدى هدى الله دا جمله اعتراض ده معترضه ده او دا ایوتا دا مفعول ده د ولا تؤمنو د پارا د پیله د مفعول په منځ کې جمله معترضه راغلې ده پوښي په مطلب باندې ان ای بیان اشاره دی خبرې ته کوي چې ان دا موصول حرفي ده سره د سلې نه دا مجرور دی د حرف جر پکې حذف دی او دا حذف هم قیاسي دی مثل ما اوتیتم د مثل نه څه مراد کتب او حکمت او فضائل ګوري ترکیب ذکر کوي و ایو تحد مثل ما اوتیتم دا مفعول د تومنو دی پوښتای خدا خو مفعول شو خدا الا د الا مستثنا من هو سشدا من تبع دا خو مستثنا شو مستثنا من هو سره وای احد مستثنا من هو دا خدا مستثنا د مستثنا من هو نه مقدمه شوی والمستثنا من هو احد حد ده او مستثنا من تبع ده قدم علی المستثنا مستثنا په مستثنا من هو باندې مقدمه شوی دا پوښي مطلب باندې خنو اصل عبارت څنګه ده المانا معنا دا سیدا لا تقر تاسو اقرار مکوي بان احد یوتا ذالک چې یو کس ته د تاسو د دین په شان ورکړل شوی دی تاسو په یو باندې اقرار مکوي الا من مگر باغ چا اقرار وکي تبع دینکم چې تاسو د دین تابع اوس په پوښي نو احد مستثنا من هو دا رست شوا او بدلته په دې ترکیب کې مقدمه کړه لا تقروا بان احد یوتا ذالک تاسو اقرار په هیڅ یو کس مکوي یوتا ذالک چې مثل ما اوتی تم ورکړل شوی وحی ورکړل شي الا من تبع دینکم مگر هغه چا باندې اقرار کوي چې تاسو د دین مطابق دا من تبع دا مستثنا شو او دا احدن چې کوم دی دای مستثنا من هو شو اوس په پوښي په مطلب باندې کوي نشي او یحاجوکم او بان یحاجوکم بان راوست اشاره دي توکړه چې دا یحاجوکم دا عتب ده په یوتا باندې او یوتا خدا ان لاندې او یحاجوکم دا ان لاندې او یا که تاسو په اقرار کوي ورته وایي چې تاسو دین حق دی نو څه چل بوش بیوتا حد یحاجوکم عند ربکم غیب په تاسو باندې دلیل پیش کوي د رب د اولاد دي چې وګوره دې مونږ ته ویلو چې دا حق دین دی بیا به رب په مخ کې به تاسو کوي دی خدا خیال چې رب زمونږ د دې خبرونه نه دی خبر المؤمنون د المؤمنون کی اشاره کوي چې یحاجو کی ضمیر راجع دی مؤمنان ته او د کوم نه مراد مصداق د کوم کشران يهوديان
المؤمنون یغلبوکم غالب بچ بتاسین ربکم یوم القیامه لانکم زکه تاسو صحیح کا تاسو اصحیح د دین په لحاظ باندې صحیح او په قرات کې ان راغله ده په حمزه د توبیخ سره ایتا وحد مثله تقرون به پاور کولو د یو سره په مثل دغه تاسو اقرار کوي باغی باندې وګوري بیا بده سي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يتحد مثل ما اوتيتم آیا ور کول کیږي وایو ته پشان دغه چې تاسو ته کول چوي ده حمزه بده توبیخ الله تعالی وای قل ورته وای ان الفضل بيد الله فضل چې نبوت ده د الله په قبضه کې ده ور کیا چاته چخو خشي ای پمن اين لكم استاسو لپاره دا خبره ده کم زینه ده چنو لا یوتا حد مثل ما اوتیتم چې نو ور کول کیږي چې او کستا پسند دی چې تاسو در کول شي دا فیصله تاسو د کم زینه دي والله واسع الله پراخ ده کثیر الفضل دی علیم دی به منوالو یختص برحمتی خاص کی په مهرباني سره څوک چخو خشي او الله خاوند د فضل لوی دی په دالي کتاب بل خیانت ذکر کوي بل مذمت چغی کی خیانت هم دی ګوره خائنان ومن اهل الكتاب او بعض د کتاب د خاوندانو نه من هغه څوک دین تامنو کامینی جوړ کې به قنطار نه بمال کثیر په یوازې می خزانه اسرائیل دی ری کتر به کتاتا لیامانتی زکه په امانت کې خدیل ک عبد الله ابن سلام شو او داور جل امانت ورته سړی خو ال پاوامیاته او قیا دولس او قی ذهب اسر زر پاده ایله هغه ورته غز مازره زرا کوي الله یمن من تامنو بقنطار یو دی لی لو یا خزانه د سرو زرو دی ور سره کی خدا نو درکای امینان دی کنه ومنهم بعض بدی کې مناغ دین تامن هو بدینارن کچتره تامین جوړ کې به 20 روپۍ باندې لای دی لی کتا ته نه درکای لی خیانت دی خیانت د وجنا دغه سپک خلک دی چې 1 روپۍ بدل نه خوري الا ما مگر هغه دم تعالی قائمه چې ته ولاړې پاغه باندې همیشه همیشه پاغه په سر ولاړ نه دای روپۍ بدل کې کني دا خدای د ویری نه درکې خو کله مخلوق د ویری نه درکې مادم تعالی قائمه باندې پوه په سر ورته ولاړ ورته د قرض طریقې درته خو دا قرض د چاره راو باسه نه دا طریقې د دم تعالی قائمه سر ورته ودرې ګور مانځي کې ورته څنګه چلش پیسې مې څنګه شي او بس مخراو کې دې طرف ته ورته ودرې کې چې دواله راګرځم تابوي چرګو قرض په ما دې قرض نشته ګور په مدرسې دي په مدرسې دي په مدرسې دي د مالیات او مصر د تعمیري کار حسین چا قرض ما زه دې نمبر نه خبر زه چا قرض نه منم ګورې مادم تعالی قائمه ګور دغه په سر قائم شه نه دې آیت نسو مسلې معلوم شي الا مادم تعالی قائم لا تفارق ته نه جدا کیږي په ماتا پارق ته چې ته جدا شي ان کرهو خلک کوئی قرض چوک چې نو بیا د اډو کې بیخ ته ورسې چې اډو کې بیخ ته ورسې د به نه درکې کعب ابن الاشرف شو استوداهو قریشی امانت ورسې قریشی دیناری په جهده انکار وکړ دات نه ته مسلې معلوم شي یادار چې کافر کې خصي پتیم ګوره خصي پتی کولای شي دا کافران دا کار پکې ډېر خدای نه دي چې ګناه نشته یو بدعمل سړی دی خو یو خک صفت پکې دی دا کار پکې ډېر خدای لکه منګ و عمران خان غل سړی نه دی غلای نه دا کړی دا خبره ده کبه ده په دې تاسو مغه سکیږي تاسو په پوه شئ تاسو پرې نه د ښکار سره چې غلای کړی دی ګوره غریب سره څومره غم دی موږ دا خلکو له وای چرګی را پیدا دا مې پرون خبرونه کې مو کته کړم خلاصې کب خلک لګي خبرونه کې وکړه چې د چرګ کو دغه جوړو هغه به سره نیمه وای نیمه وتا چې اخلي نیمه مونږ لا کوي نو دا چرګ خپل بیا حکومت نه خلک اخلي چرګ خورځان خپل بیا ولې نه دي لا چرګ خرڅړې خپل اخیسته شي صحیح شو دا ما ته لیونه ښکار یو کڅي صاحب دا خبره راته د لیونو ښکار یو کچرګ والي خدا عوام د لیونو نه کم نه دی ګوره چې چا ورته سویل میډیا ورته سړی اوچت کچ دا ډېر لوی سړی دی نو بازا خلک وایي دا لوی سړی دی نو لوی ورته نه دی دا میډیا دا تاسو په کشران خدای دې سم کی خدای دې په سم الله روان کی هم دا دی چې قرض همیشه غوښتل دا جایز دی
دی به دا قرض ولې نه ورکو ذالک دا ترک دا بانهم په سبب د دې قالو چې دی به ویلي ای به سبب قولهم په سبب د قول د دې سره نور مطلبونه باندې تاسو پورېږي به سبب کې دې ته اشاره ده چې با سببیه ده او قولهم کې دې ته اشاره ده چې انهم قالو دا ان په تعویل د مصدر سره مدخول اړولې ده ان مصدریه ده او لیس علینا فلمینا نشتا په منګ باندې په مال د اومیانو کې عربو کې سبیرن څه ګنا ولل استحلالهم ځکه دوی حلال غاڼو دیجی پر پوچھئی دی ویلی سالی نا پیلومین سبیل دامیانو پا مال کی جامیانو نظمانگی دا ملیانم باجی وی امیان نا څنګه دا د وخت شا وړی دي چې څنګه تیرا وباسي دا خلک اکثر ملیان وای د جماعتین امامان وای بد دي خطیران نه څنګه راويسته شره وبا دا سی وای کنه وای ګور ډیر نه اوریدلی دا ګور یو بیر مصیبت ده دا تاسو ته ځکه مچ اخلاق سم کوي مولیان سره چې مقصد دا درته نه وای چې مقتدیان څنګه دي مانځله راضی کنه راضی ترجمه لکینی کنه کینی دینداري کې څنګه دا ادا تاسو نه کوي سپس خاتون وای سپ جمعو وای سره مړ شو خويند میرا شي تسکه مز لګورې لیس علینا فلمین سبیل د يهودانو خبرې زمنګ مليانو شروع کړي قسم دی ګور ولی ظلمون دا سبیلون معنا کوي زمنګ د پمایان باندې ظلم نشته من خالف دینهم ونسبوه الی تعالی او دا خبره به منسوب اول الله ته چې الله منګ له دا ویلي دي چې امیانو ما څنګه وهای نو وهای الله تعالی وای بلدار چې دا تنخواه منګ لرا کوي کنه دا د امامانو لګوري ډېر د مانځه خیال وکوي د مانځه خیال چټي به ځای مکه چې سخت ضرورت نه و ځکه چې هغه خو موږ باندې راي خېدي کنه دا تنخواه منګ لرا سره کوي د کار را کوي د کار نو کار به منګه کو کړ او یقولون علی الله ز خدا سي کومه چې ډېر سخت ضرورت مې نه چټیم نه کومه او مطلب دا چې ډېر کوشش کومه چې هغه څه په ما یې خېدي هغه وکم کني مروتن او عادتن دا خلق چې کم دي د کم ذمہ دار خلق چې دی او کم ما سره خبره کړي دا او کم مال تنخواه را کوي هغه خلق په دې نه خپکیږي چې زه چټي وکم او پتاو دالي کړی دي چې عادتن د خلکو څنګه ریواج مقشان کار پکا ده چې چټي وشم خیر ده هر خلکو د غلط چې خلک خپکیږي کنه خپکیږي زنه مبل چاته مچ مونږ ورک کدرې ورځې نه مغې نه خپکیږي عادتن خو بیا هم زده سي نه کوم ګوره چې ډیر سخت ضرورت مې نه چټي نه کوم ويقولون على الله الكذب وای په الله باندې دروغ په نسبت ذالک الی په نسبت د دې الیه دی الله تا وهم یعلمون او دی پوی ګنم کاذبون چې دی دروغ جن دي بلا علیهم فی سبیل بلا ولنا علیهم په دی باندې پیهم دامیانو په مال کې سبیل ظلم ستره لار پسته دا تر بلا خو مې پیژندل بلا ډیر بلا شه منو پاغه سوک چې وپاو کې بیا دی په وعده د الذی عهد الله علی چې الله وعده کړی د دا سره او به دی الله یا په د وعده د الله علیه په د باندې من ادای امانت چې ادا کول د امانت او غیره وتقلا د الله نویریږي به ترک المعاصی وامر او عمل اطاعت په عمل د اطاعت په ان الله يحب المتقين الله خو خیب پرهیزګارا په دې کې وزد ظاهر د په موضع د مزمر ای يحبهم په معنا دی سیبهم سرا سیبهم باندې پوښتای محبت خمیل القلب الى المحبوب ته وای کړه والله خو قلب نه پاک دی نو میل په پکې د کم دی نه راشي وای لازم مراد دی چې میل القلب چاته وشي نو خلق بد خسي جن ور کوي کنه نه لا وی سیبهم ونزل باليهود لما بدلوا ورکل چې دی بدل کنات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وحد الله الیهم او وحد الله تعالی دوی ته په تورات او پیمن یاد هغه چا بارکه حلفه کاذبا چې د دروغ قسمونه خړل په داوی کې او په بایع کې د سلعی کې د مبي سلام مبي ته د مبي په خرڅورو کې الله وای ان الذين قننا کسان یستبدلون چې بدلی بیا د الله په وعده د الله باندې الیهم دوی ته په ایمانی په ویل ایمان بالنبی صلی الله علیه وسلم په ایمان په نبی علیہ السلام په ادا د امانتو کې و ایمان په قسمونه د دې حلفهم به په قسمونه د دې به تعالی په الله باندې کاذبه د دروغو سمنن قلیل الګ پیسې د دنیا نه اورای کدا کسان د اخره قدم حصہ نشته دي ته په آخرت کې ولا یکلمهم الله خبر باندې کوي د دې سره الله تعالی غضب علیهم غضب وي په دې باندې ولا ينظر الیهم نظر باندې کوي دوی ته برحمهم يرحمهم رحم به نه کوي
ګوري به ورته نه معنا دا د رحم به پې نه کوي یوم القیامت د قیامت پر ورځ ولا یزکیهم او صفا کوي به نه یطهرهم پاکوي به نه ولهم عذاب نریم او دوی دپاره عذاب دردناک دی مولم علیم په معنا د مولم سره دی ځکه عذاب کې خو درد نه وي که نه درد ورکوونکی بس دی یاره